بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکي. الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زموږ ټاپک دی، دا ټاپک د رښتې حواله سره دی. نو یاد ساتئ چې څنګه د نارینه د رشتې ضرورت وي، دغه رنګې د زنانوم د رشتې دا ضرورت وي. او یاد ساتئ چې ښځه او خاوند دا د ګاډۍ دوه ټیرونه دي. لکه څنګه د ټانګې یو ټیر ته لر کې پر یو ټیر باندې دا چلیږي نه، نو دغه رنګې محترمو د دې دواړو نه غیر دا کیږي نه. نو څنګه چې د سړي ضرورت دی، دغه رنګې د ښځې نکاح دا ضرورت دی. څنګه چې سړی دا په ښځه باندې آباد ښکاري، په ښځه باندې ښه ښکاري، دغه رنګ یوه زنانه تور سرې دا په خپل خاوند باندې ښه ښکاري، د حیا والده ښکاري. نو مسله دا شوله چې رشته کول دا د سړي دپاره، دغه رنګې د ښځې د دواړو دپاره دا یو ضرورت دی. او نن سبا دغه ضرورت ډیر زیات ګران شوی دی. یو طرف ته کوم وګورو ډیر زیاته ګرانی ده، او بل طرف ته ډیر زیاته بیشبها او ډیر ناشنا رواجونه پکې د خلکو دي. نو هغه رواجونو ته چې کله خلکو وګوري، نو هلکان هم دغه شانتې بغیر د نکاح پاتې شي، او دغه رنګې جینکۍ هم بغیر د نکاح پاتې شي. یاد ساتئ چې څومره کار ساده وشي، څومره کار په سنت طریقه باندې وشي، دومره محترم د دغې برکت به سیوا وي، او دغه رنګې به کور کې به خوشحالي دا به ډیره زیاته وي. زما غږ چې څومره هلکه اوري، نو کوشش کوئ چې نکاح چې څومره ساده وي، څومره پې لږې پیسې راشي، محترم و دی کې په خوشحالي دا ډیره زیاته وي. بعضې هلکې قرضونه ډیر زیات وکړي، نو وروسته بیا روزانه کور ته یې دا بې قرضدار محترم و دا بې ولاړ وي، هغه ته بیا پیسې غواړي. نو یاد ساتئ چې بعضې وخت کې زموږ رشته نه کېږي، بعضې وخت کې رشته وشي خو ماته شي، بعض وخت کې محترم رشته راځي نه. دا څونه چې مسلې مسائل دي، انشاءالله العزیز نن په دې کلیپ کې د ټولو د حل لپاره وظیفه ښایو. او داسې وظیفه که د چا منپسند شادي نه کېږي، واده نه کېږي، انشاءالله العزیز الله پاک بوله د خوښې رشته ورکوي. تاسو یو فیر په دې باندې عمل وکئ، انشاءالله العزیز بیا تاسو تماشه کوئ. او الله پاک محترمو دا موږ ته راښودلي په قرآن مجید کې، او دا موږ په مونځ کې بار بار وایو، خو موږ ته پته نشته دی. نو ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده، دا وظیفه تاسو خپله کوئ، انشاءالله العزیز بیا تماشه کوئ. نن سبا که موږ وګورو رشته نه کېدل، دا د هر کور کې محترمو دغه مسله ساده شوې ده. الله پاک دې دا ټولې مسلې ختمې کړي، او دغه رنګې الله پاک دې زموږ د خویندو په ښه طریقې باندې محترمو دا رشتې وکړي. یاد ساتئ چې ډیره زیاته پریشانی ده، او دغه پریشانی کله کله ټینشن ته مو رسېږي، کله کله ډپریشن ته مو رسېږي، او دغه رنګې نفسیاتي مریضان محترمو دا مور پلار هم ساشي، او دغه رنګې د هلکانو جینکۍ هم دا سازشي. ولې؟ دا ټول زموږ د غلطو رواجونو د وجې. یاد ساتئ چې الله پاک موږ ته په قرآن مجید کې یوه دوا ښودلې ده، او دا دوا دومره پاورفل دوا ده، دومره ناشنا دوا ده، او ډیره زیاته خاص دوا ده. یاد ساتئ چې ناامیدي محترم د ګناه ده، ناامیده کېږي به نه. او دا وظیفه محترم ډیره زیاته اثر لري، ډیره زیاته بهترینه دوا ده. او دغه رنګې په دویمه سپاره کې کله الله پاک د حج ذکر کوي، او دغه رنګې د حج د مبارک ورځو ذکر کوي، ورسره محترم په آخر کې د دې دوا ذکر د الله پاک کوي. نو پته لګي چې ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده، ځکه الله پاک د حج د آیاتونو نه بعد د دې آیات مبارکه ذکر کوي. او دغه رنګې د آیات مبارکه موږ په مانځه کې روزانه 15 ټیمه محترمو دا ډیر وایو، خو موږ ته بس د هغې د حیثیت او دغه رنګې د هغې چې څومره فایدې دي آیا موږ د فتح نشته دی، ځکه محترمو دا اثر نه کوي. او دغه رنګې حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي، د دې وظیفې حوالې څخه فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. نو هغه فرمایي چې دینه مطلب دا دی چې الله پاک به انسان ته نیک ښځه ورکوي،
او دغه رنګ په دنیا کې د انسان ته راحت وي، اطمینان وي، سکون. راځي چې زر وظیفې طرف ته. وظیفه دا سره چې کله موږ د سارې مونځ وکړو، د مانځه نه بعد به 3 پیرې درود شریف وایو، بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، او بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وایو. دغه رنګ د عمل به ماښام هم وکړو. یاد ساتئ چې انشاءالله العزیز د دې په برکت باندې د چا رشته نه شوي، الله پاک بوله په ښکلي ځای کې محترمو دا رشته وکړي. او دغه رنګ دې سره بله وظیفه د شروع په ورځ، د زیارت په ورځ، د جمعې په ورځ، د شروع په ورځ باندې 10,000 پیرې الله الصمد، دغه رنګ د زیارت په ورځ 10,000 پیرې الله الصمد، دغه رنګ د جمعې په ورځ 10,000 پیرې الله الصمد. چې څوک دا وظیفه کوي محترمو، په 21 ورځو کې به انشاءالله العزیز الله پاک به د دوی رشته محترمو دا په حق کې د رشتې تنظیم بولو کی. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټولو د رونو خويندو رشتې په خطر قیبانی او په حزه کې کی چې زمونږ دغه رونو خويندې محترم خوشاله ژوند تیري. الله پاک هم خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.